بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. یو نن داسې یو ټاپک دی چې هغه زموږ کمیونټي کې کافي کامن دی چې هغې ته مونږ لکه د اډوکو کمزورتیا یا زموږ ورته په میډیکل ټرمینالوجي کې آسټیوپوروسس وایو. نو د دې په باره کې به یو څه نن خبرې کوو ستاسو د پوهولو لپاره. آسټیوپوروسس داسې یو بیماری ده چې په اسانو الفاظو کې موږ دا ویلی شو چې په دې کې زموږ د هډوکي چې دی نو دا کمزوري شي، او په دې کې د چونکې دا کیلشیم، میګنیشیم او دا نور چې کم منرلز دي نو دا پکې کم شي، نو دې ته موږ فریجایل وایو. لکه دا یو قسم داسې کاغذي غوندګي شي چې دې کې په اسانه باندې فریکچر کیدی شي یا ماتېدی شي، یا داسې موږ ویلی شو چې دا هډوکي نری شي. نو د دې زیات که مونږ وجو پورې لړ شو نو د دې عام دوه کامن وجې دي. یو ته مونږ پرایمري وایو آسټیوپوروسس، یو ته مونږ سیکنډري آسټیوپوروسس وایو. عام چې کوم نن زیات ضروري دی هغه پرایمري دی. پرایمري کې دای چې په سړو کې که مونږ ووایو نو په ځوانۍ کې چې کم خلک ایکسرسایز کم کوي، زیات تر دننه ناستي، چې ویټامین ډي پکې کمی، اکثر ورته نور ته ایکسپوژر کمی، نو زیاته وجه دغه چې کم خلک زیات سپورټس کوي، منډه تړه څه گیم کې سالي په ځوانۍ کې، نو د دې د هډوکي مضبوطه می او وروستو وخته پورې هم لکه بیا دغه مضبوط چلیږي. خو که په ځوانۍ کې په ینګ ایج کې دی د فزیکل اکټیویټي او د ایکسرسایز د کمی، نو دغه شان دې سره د دې د هډوکي هم کمزوري کیږي او دغه شان ویټامین ډي لیول هم کمی، نو د هغې د وجې دې ته د هډوکي د دې کمزوري پاتې شي. په زنانو کې زیات څه هارمونل وجې دي چې کم هارمونز ورته مونږ وایو، د هغې بیلنس چې ګډوډ شي نو د هغې د وجې هم کیدی شي په ینګ کسانو کې. کم چې زیات ایج کله چې پوسټ مینوپازل زنانه چې مونږ ورته وایو چې فرض کړه د 50 سال نه بره شي، کله چې د دې دا مینس سټاپ شي نو د هغې هم د هارمونز چونکې د دې کم شي نو د هغې په هډوکو باندې زیات اثري، نو هغې د وجې هم د هډوکي کمزوري کېدل شروع شي. دې کې وایټامین ډي لیول هم اکثر د دې کسانو کمی، چونکې زنانه زموږ خلک زیات تر کورونو کې کورونه تنګي، نور ته ایکسپوژر کمی، نو بل پوسټ مینوپازل شي، هارمونز هم سره کم شي، نو د هغې د وجې د دې د هډوکي کمزوري شي. زنانو کې مونږ زیات تر کتلي دي چې په دې کې اکثر خاص کر د دې ځای د هډوکي چې دی معمولي درز سره، معمولي درز وخوري دا هډوکي مات شي. په زیات تر بوډاګانو کې معمولی تاسو به اکثر اورېدلي چې د ټوټې د هډوکي د ګولۍ سره هډوکي مات شو معمولی درز سره، نو دغه وجه یې چې د دې د هډوکي دونه کمزوري چې معمولی درز ته هم لکه د ټینګې نی، نو زیات د دې هغه وجې چې نو هغه د مخکې نه را رواني، هغه فزیکل اکټیویټي یې سر نه نی کړی، په وخت باندې ویټامین ډي لیول یې کم پاتې شوي، نو دغه شان د هډوکي کمزوري پاتې شوي. دا خو هغه پرایمري وجوهات دي. سیکنډري چې دي نو په هغې کې څه د تایراید بیماری، داسې چې شوګر کنټرول نی، د هغې د وجې هم هډوکي کمزوري کیدی شي. داسې بعضې ټایم کې څه کینسرز داسې دي چې د هغې د وجې هم هډوکي کمزوري کیدی شي. داسې د ټول نه یو ډېر ضروري خبره نن سبا چې دا هغه دا سافټ ډرنکس دي زموږ، دا پیپسي، دا کولاز، کوکا کولا چې کوم ورته موږ دا څیزونه دي، د دې د وجې هم چې څوک دا ډېر زیات په روټین کې روزانه څکي، هفته 10 ورځې 15 ورځې پس یو ځلي، نو هغې ته مونږ داسې هغه دونه نقصان د هغې نی. خو چې روټین شي او روزانه سهار او ماښام څوک داسې دا کولډ ډرنکس څکي نو د هغې زیات د دې په هډوکي باندې اثر دی، هډوکي دې سره ډېر زیات کمزوري کیږي. او بل یو ډېره امپورټنټ وجه چې د هغه د انزایټي او سټرس هم دی، چې کله سټرس او انزایټي په یو کس باندې نو دې لکه د خوراک هر څیز یې هغه شان نارمل نی، نو د دې هم اثرات په هډوکي د کمزوري کېدو باندې. که مونږ ټریټمنټ طرف ته راشو چې لکه د علاج څه پکار دی، نو علاج خو هغه داسې دی چې یو خو دا چې فزیکل اکټیویټي زیاته پکار ده، چې ورزشي څه سپورټس کوي، چې ینګ کسانی دغه شان ایجډ کسانو کې چې دی نو هغې کې مونږ له نور ته ایکسپوژر زیات پکار دی، وایټامین ډي لیول ټیسټ پکار دی، که کمی نو چې هغه شان وایټامین ډي ورسره دغه کوي. زنانو کې که فرض که د هغې هارمونز مسله ده نو د هغې د وی چې ورسره استعمال کړي چې هغه هارمون هغه بیلنس چې دی نو پوره شي. ورسره د پیپسي کولډ ډرنکس چې دی نو د دې نه لږ پرهیز پکار دی چې دا استعمال څونه نه شي.
او که فرض که یو کس ته انزایټي ده یا ټینشن دی سټرس دی ورته نو چې ورسره هغه هم ټریټ شي نو د هغې ټریټمنټ ورسره هم ضروري دی ځکه چې په دې کې زیات د دې وروستو دا مسلې چې معمولي درس سره دا فریکچرز کېږي کله کله د ملا هډوکي فریکچر وشي نو هغې نه یو مستقل مسله جوړه شي په خاص کر په ایجډ کسانو کې د ملا چې ډېره راټیټه شي او کږه شي نو دغه هم وجه چې معمولي درس سره چې یو مهره فریکچر شوي او د هغې بیا وروستو دا مسلې ورته جوړې شي نو دا یو څو خبرې وې د آسټیوپوروسس په باره کې ډېره مهرباني